دې سورۃ عادیات کې تاسو وګورئ الکه وای منډه وهونکو زناس هغه سونه چې منډه وای دې سورۃ کې بنیادی طور د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکی ژوند کې پاولنی دور کې نازل شوی په دې کې د اسونو ذکر دی اسونو عرب خلکو اسونه ډېر خوښي لکه زموږ د خلکو چې موټر سایکل دي زموږ د ځوانانو نو چې بیا ګورې نو د چا بیا سړک ماتي د چا یو په ماتي د چا دوه ماتي د چا دغه ماتي د څه څنګل ماتي د چا سینه ماتي زه یو ځل په میدان کې یو کلی کې تلم یو هلک اکسیډنټ کړو په موټر سایکل مړو نو زه پاتې هېره تلم مجلس ور روانو مونږ په یو کمر باندې یو هلک ناسو زما واقف مسلمان محترمه د لري نه وکم داسې مل دا برا پاسې خو هغه را پانه سي کمر ناسو بزم ورکول شم قار راځي چې بس پتن درې مله تاسو مې دوه کومه د ثاني لیکم کوړ ویل مولانا چې پورته دی پاغه دی چې راټاو شي دي چې پورته لړ ولته بل یو تر ناسو بل تر ناسو هم نه پیژاند خو هغه مرته الله روغ او خرابانه سي چې بر لړو نو کور ته راوړل چې کور کې کیناسو نو پاکور کې مې هغه لکه تعزیت کاو اما شرطه چردا کشر مړلې او بس دا الله تعالی دی وبخي ودن سبا د موټر سایکلو د لاس ډېر زیات مشکل جوړ شو زموږ پلاران چین هغه سعودي کې چته پر یارونو کې پیسې ګټلې چې راشي دوی لا گاډي مالي موټر سایکل مالي دا غي د وجه نقصان دا وشي چې قیمتي ځوانان موټر سایکل خراب نو هغه ماته وي بس الله دی وبخي هغه پرې دا وکندلې وکړي دا بل چې ناس دې بلې په سر ول دا وسامو ول ددم دوړه په ماتي ها هر مال پرې ګوزه کې بیا مې هغه ته څه پر مې هغه ګوزه کې خپل نه ناسو ول را پانه سیدو مته ول دا غم په ماته زکه بن را پاسې ول هغه موټر سایکل چلو ماته هغه پرې دا چې پر بل چوک کې بل یو تني ول هغه ناسي ول هغه خدای درې مسولره مې میاش دی ول هغه په یو دل خرم ماته شي هو او بل دل فکشو بیا په دوند له دل د نیوځو ته لازم ما دی هغه په بیرته ماته ها درته شي برکت ده دا د شي بیا مو دادا مال موټر سایکل والا نو والا یو دا دا ورلا والا سایکل والا نو دا عربیانو به اسونه وو نو اس ډېر وفادار شي اس نه دا د خپل مالک د پاره د جنگ میز توردانګي د دشمن کور ته دی چې دا وتاوازو کی اقته لزان را رسي ک جادونه بمباری کی در جادونه په بمباری کې ځان الله روباسي خپل مالک خالدان رسي نو الله تعالی دا اسونه د عرب خلکو ته په دې صورت کې د څه بیان کړ چې ګوره دا اسونه چې په منډه خپل مالک لدی او د خپل مالک ضرورت سره دا تاسو نه خدي اې د مکی مسلمان اې د مکی انسانانو یا د دنیا انسانانو ځکه تاسو د الله د اسونو نه زیات د غیر د احسان مندي پکارو اصله خپل مالک صرف واخه ور کوي او ته له یو دی واخه نه درکې پیړې دي هم غټې دي هم بیماری دي هم روغې دي هم عزت هم درکې ذلت هم درکې دا پلاس کې نو پکاره ته د الله تعالی ډیر تابعدار وي ته خدای الله تابعداري نه کوي ته نو هغه ونه کړی چې هغه په جن کې پکار باندې راځي نو الله تعالی به د انسان کمزوري بیانوي انسان کې کمزوري دا چې ډېر ناشکر شي خېګړه وسه کوا په اخر کې معمولی چرته باندې پننګارو په به د سوراني تاسو به کورونو کې خپل وګورئ دا تاسو سرونه ما مګان اثر دی ورته چې ورانه دي ته پوتو کې چې زبدام ولې ورانه یو ورځ ما پر لار روان مو د ګډ راځه وکړه چې ګډه وته کتل به ته پوسو قابل ته ورکه دا ولې وي څه خبره د کاله وشو خبرې نه کوي نو تاسو سره سورانه کړې لکه ما سورانه کړې دا کوټ له ولادت ما کور کړې دا دغه دیوال ولا ما جوړ کړې ده پیسې وسره نه وي سعودي ته 1 لک روپۍ ولا ما قرض ور کړې دي دا زوی بیمارو په گاډي کې ما وړه ونه شل نه کوي وسره کړې خو یو ګډه ودا چرته کتري نو پایو ګډ باندې بیا ټول مربوط ها اشل نه کې دي انسان ډېر ناشکر شي د الله د احسانات ته وګوره چې عبدك وابن عبدك او وابن امتك خلقته وانت خلقته وانت رزقته وانت هديته للاسلام دا ټول ګورنه تا الله کړی خو بیا د انسان د الله تعالی شکر نه ادا کوي الله تعالی وی دا ناشکر دی البته پیسې ډېری خوږي چې رقم بچی څه پیسې د پلار خوږي چې کم روډ څه پیسې د روډ خوږي چې کم خور څه پیسې هغه وخم د خلکو خوږي چې په کلی کې کم سړی مالدار یا د ټولو خوږي چې رب ما خیرات به وکړم کو نوري سم نه لږ کوي قرض به دیواله نو دا فشری نو الله تعالی ویره صبر وکړه چې کله د قبر ته کوشي او د قبر نه درا پاسم ته ته پته ولګي چې مال پکار را دي کې عمل پکار را دي ها تابعداري پکار را دي کې د الله سره دښمنی پکار را دي نو په هغه ورځ به ته پته ولګي چې د الله تعالی مخدره شي قدر دی نو الله تعالی بنیادی طور دغه
عربیانو د اسونو مثال ورکوي او انسان ته خپل حیثیت برابروي او دا ورته کوي چې د فرمان بردارۍ تلقین ورته کوي او د اسونو قسمونه چې دي په هغې باندې الله تعالی قسم خوري والعادیات بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات قسم دی زما په هغې اسونو باندې چې هغه منډې وهونکي ذبحن په ششنېدو سره ستړی شوي خو بیا هم د خپل مالک خواله منډه وهي والعادیات موږ چې لږ ستړي شو که نه پلار د تو لکه ورسې بازار لکه سودا راوړ مړه ته یو ځل تللی مو سبا پرې راوړو موږ بیا نه ځو که نه خو اسونه څه چل کوي نه نه اوس ورته وخېږه منډه بیا لږ ساعت بیا ور وخېږه بیا منډه بیا منډه ویښته والعادیات بار بار منډې وهونکي دي ذبحن په ششنېدلو سره او فالموریات او چې په لار رواني دونه تېز رواني چې د ځمکې سره د خپله لګي که نه نو دا د کمر ورسره لګي نو دا کمر یې داسې سپرمغی حال بدوي فالموریات او پس سپرمغی وشتونکي دی قدحن په خپو وهلو سره چې خپل ځمکې ته راځي د خپې نه ور دی دانګي ول فالموریات پس ور بلونکي دي قدحن په خپو وهلو سره او فالمغیرات او حمله کوونکي دي صبحن د سحر په ټیم کې فاثرنا او اوچتوي به د ځان سره نقعا جوړه خپه چې د ځمکې نه اوچتوي د ځمکه ورسره دا خاورې مو سره پورته دانګي دونه تېزه منډه وکړه سم د ابوجهل خان لنوسید ووسطن به او بیا ورننه باسي د خپل مالک جمعا هغې جماعت ته هغه ډل د دشمنانو هغه منځ ته یې ورورځي خو ان الانسان انسان بدنصیبه چې دی لربه د خپل رب لکنود ناشکره دی څه دی ناشکره دی وانه او دا انسان علی ذلک په دې خبره لشهید په خپله ګواه دی چې او د انسان فطرت دا دی وانه دا انسان لحب الخیر د مال په مینه کې لشدید ډېر سخت دی وانه دا لحب الخیر په مینه د مال کې لشدید ډېر سخت دی افلا یعلم دې ته پته نه لګي اذا کله چې بعثر راپاسولی شي ما هغه څه فی القبور چې به د قبرونو کې دي وحصل او راښکاره کړی شي ما هغه څه فی الصدور چې په رسنو کې کوم خیالات او رازونه دا هم راښکاره کړی شي ان ربهم بشک رب د دې بهم په دې باندې یوم په دغه ورځ لخبیر خامخا خبردار ذات دی په دې صورت کې هم یو څو خبرې دي چې هغه هم یاد دي یوه دا چې اسونه د خپل مالک څه کوي تابعداري کوي خو انسان د خپل مالک تابعداري کمه کوي یوه او تابعداري څنګه کوي یعنې د الله رب ناشکري دویمه خبره دا چې اسونه د خپل مالک په مینه باندې خپل ځان قرباني کوي خو انسانان چې دي نو دا ډېر کمزوري دي دا بعضې کسان پکې ښیي نور انسانان عموما چې دی نو هغې کې دا قربانۍ جذبه پکې کم درېیمه خبره دا چې موږ له د اسونو نه سبق اخیستل پکار دي د خپل مالک یعنې د الله تعالی تابعداري پکار ده څلورمه خبره دا چې موږ له د الله تعالی شکر ایستل پکار ده پنځمه خبره دا چې هر انسان په دې پوهې چې دا کار د ټیک کوم که غلط کوم خو بیا هم غلط هر انسان په دې پوهې یو ځل ما نه یو سړي ته پوښتنه کوي مولي صاحب چې یو سړی داسې ګاډی والي او داسې خرڅ کړي داسې خرڅ کړي چې دا جایز دی که نه ما ته څه ویل زما په خیال خو ناجایز دی نو چې ما ستا په خیال ناجایز دی نو زما څه ته پوښتې خو ټیک دی که ناجایز دی نو هر انسان ته د خپل ښو او د بدو صحیح پته لګي لکه فضل حق اوس چېرته په دوکان کې غټ سګرټ خرڅوي فرض کړه سګرټ خرڅوي نو ته ته یو مجھے چې سګرټ به حلال دي که مردار وي ته وایه ته څه وایې چې حلال دي که مردار نو خو یاره زموږ په مذهب کې خو تاسو مذهب معلوم دی ته کوم مذهب اسلام زموږ په مذهب کې خو سګرټ چې دي نو دا نشه ده او نشه حرام ده نو ته ورته ووایې نه ما نه زه تپوس کوم ته خو پخپله غټ مفتي تپوس ته به څه ضرورت دی استفتح قلبک د زړه نه دې تپوس وکړه نو انسان له انسان د خپل ناشکرۍ او د ناقدرۍ نه په خپله باندې سره خبر دی او اتمه خبره موږ له دا پکار دی چې موږ له مینه اصل کې د خپل الله څخه پکار ده قوم بسی شي مړه پنده خیل او ساخیل او عثمان خیل او ګجر او ماجر او دا بسی شي مینه د چا څه پکار ده د الله څه پکار ده او د چا په مینه باندې ځان قربانول پکار دي د الله په مینه ځان قربانول پکار دي ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله د الله سره مینه وکړئ چې الله در سره څه وکړي مینه در سره وکړي نو موږ د ټولو نه زیاته مینه د الله څخه پکار ده او اتمه خبره پکې دا ده چې د مال سره کم سړی ډېر زیات مینه کوي نو د هغه نه به آخرت یېرېږي ځکه چې مال سره مینه کوي نو دوکان به غټی که نه نو پته درته شته چې څو پورې ته ژوند دی نه دغه شان کور به غټی که نه پته درته شته چې په سویم چت باندې به تمرې نه دغه شانې تنخوا به ډېری که نه نو په کم ځای کې به راټینګ شي نو په دې وجه باندې چې کم سړی د مال څخه مینه ډېرېږي آخرت ته یېرېږي
چې کوم سړي ته آخرت یادي هغه بیا د مال په مینه کې خپل ژوند چې دی هغه نه تباه کوي. نهمه خبره دا ده چې د قیامت په ورځ باندې به د انسانانو د ظاهري عمل سره سره د انسانانو نیتونه، ارادې، خیالات، جذبات دا به عملی شکل به ول الله تعالی ورکړي. نو د قیامت په ورځ به الله د نیت مطابق فیصله کوي. ځکه چې په ښکاره خو به سړی ځان ډېر نیغ نیغ کوي خو پټ به په زړه کې بل څه نو الله تعالی به د هغه عمل الله قبلوي چې د هغه عمل او د زړه ارادې څه یو شان. لسمه خبره دا ده چې ښه عمل او بد عمل مونږ پیژنو. نو چې پیژنو د بدو عملونو نه مونږ له څه پکار دی؟ ځان ساتل پکار دی. ولې؟ ځکه چې زمونږ تباهي به زمونږ د بدو اعمالو په وجه باندې راځي. نو چې خپل ځان تباه کوو نو ښه خبره نه ده چې خپل ځان د تباهۍ نه بچو ساتو. نو ځان د تباهۍ نه د بچ ساتلو دپاره غټ بل څه دی؟ د ګناهونو نه ځان ساتل. الله یې د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك